یو غیتا د اشتیاق د تصویر ته ډالۍ کوو چې د خپل وینو رنگ چې د ولس تصویر له ورکړي د خپل وینو رنگ چې د ولس تصویر له ورکړي تر منځ د ولس خامخا تصویر ژوندی وي او تر څو پورې چې نور د ثوابۍ په بام ځلیږي تر څو پورې چې نور د ثوابۍ په بام ځلیږي ذاکره تر هغې وخته به دا تصویر ژوندی وي اشتیاق الرحمن اشتیاق خبرې خو به مشران کوي خو اشتیاق د یو شاعر نوم نو اشتیاق د یو ډاکټر نوم نو اشتیاق د استاد نوم نو اشتیاق د کور د یو پرد نوم نو د یو ورور نوم نو د یو پلار نوم نو اشتیاق د یو جذبې نوم اشتیاق د یو درد نوم اشتیاق د یو جنون نوم اشتیاق د یو داسې اضطراري کیفیت نوم چې هغه ټول عمر په استراب کې تیر کو اوس په دغه استراب کې هغه قتل سو په دغه استراب کې هغه ځان له سکون نه کاته په دغه استراب کې هغه قتل د زمانه د لاس پر هر غندل پتار د مینې د زمانه د لاس پر هر غندل پتار د مینې کګوري دغه کاروبارو د اشتیاق تر څنګه هغه کو د حکیمین مخ کې یو سماجی کارکونو څنګه چې اصرار وروي هغه د ثوابۍ په دې هسپتال کې دغه کړو دا د ډسپنسر کورس کړو نو په هسپتال کې چې باغ سره لیدل هغه ضرور دی خو انسانانو سره لوبې کوي ټوکی وسره کوي د دینه زناور جوړ کړی دي یو ستن راوالي پاغه باندې شلو مریضان لا غن کوي اوسيري پاغه باندې وګڼي راپاسې رورا ما سره راپاسې ما سره یو ځای شي د دې خلاف جهاد کوو نو دا خپل خپل هغه په خپل پته برور ځکه چې په کم ځای کې هغه سیدو په کم ځای کې ژوند کو نو هغه ځای نه به هغه چې دی د هغه ځای غرازونه به هغه پاشکول خلکو ته به وي نو دا د جرأت نمو دا کار هیڅوک نشي کولی او که کوي نو په داسې وخت کې کوي چې کله د هغه ادارې نه اوځي د هغه ادارې نه ځان وباسي نو دا د جرأت نمو هغه که د دې ځای نه پاسېده هغه په منصیره کې د جهاد ټریننګ کوم چې ما سره د هغې خبرې شریکې کړي دي نو هغه په داسې استراب کې هغه چې د مخلوق خدا سره سکیږي یا د مخلوق په کم کیفیت کې دی یا په کم درد کې دی په کم اذیت کې دی په کم کرد پیری نو که چې ته دل تلړم او داسې سمې زده کړل چې دی په دې پرهرونو باندې خو مرهم لګوم نو هغه مسلسل 3 میاشتې هلته کې ټریننګ وکړو خو چې هلته ورته د خپل د زړه درد سکون میلاونه شو او هغه په دې خبر باندې پوه شو چې دا زه سلاټوم نو هغه دلته نشته نو راغی انو د په تحبای کې په کالج کې میډیکل کالج کې طب کورس وکړ صدر کال مسلسل د هغې نه راغی حکیمۍ ته او په حکیمۍ کې چې هغه څه وموندل نو د هغې نه زیاتې مخلوق له ورکړل خلکو له ورکړه وکړه د هغې ما سره ثبوتونه دي کړون ولا راغلی دی د هغه نه پیسې نه دي اغوستي که نادار ولا راغلی دی د هغه نه پیسې نه دي اغوستي که غریب ولا راغلی دی د هغه نه پیسې نه دي اغوستي زه چې په دویم ورځ باندې دوا درالم او دې ځای کې ما دوا وکړه زه کور ته تلم نو ما سره زمونږ د کلي یو ډېر غریب سړی دی دا زما کلیوال ناست دی بشر استاد جي بشر نو د دې ځای نه تر کلابټه پورې ما سره بشر چې دی بشر کاکا مکمل د اشتیاق الرحمن اشتیاق چې دی نو تذکره کوله او د هغه ښه سړیتوب او د هغه سخا او د هغه غمین او د محبت د هغه چې دی هغه ما سره یادوله نو د داسې خلکو باره کې رحمان بابا شعر وایي چې د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویا د خلیل تر کعبې دا کعبه د لویا چې آباد کا سوکویران حرم د زړه هغه د زړه حرمونه آباد کړي دي هغه د خلکو په مرهمونو باندې پټۍ لګولې دي نو که مونږ نه یادو نو دا به مونږ خپل ځان هیرو د هغه د یادولو دپاره ډېر زیات خلک دی ټول اولس د هغه د یادولو دپاره دی او ټول اولس هغه یادوي او ټول اولس ورسره مینه کوي زما په خیال په دوا کې دا سید عادل درې ورځې ناسو ملګري راغلي دي د صحابه یا د اخواو شا 50 شاعران به دوا نه راغلي خو په زرغونو خلک عوام چې د اشتیاق تعزیت راغلي دي دا دغه دوا راغلي دي دا دغه په جنازه کې شریک شوي دي دا د دې خبرې ثبوت دی چې اشتیاق د ټولو خلکو اشتیاق دا یو جذبه وا دا یو کیفیت او ډېری خبرې پکې دي شي ما سره د ژوند ډېری یادونه دي همت او جرأت پکې دومره ډېر دومره چې دا زه دې ځای ولاړم او دوه خبرې کوم نو په لومبي په 2006 کې
12 مې د هغې په هغه حجره کې د ګجو خان ادبي کاروان میټینګ و. زما خیال شباب صاحب پکې زما په خیال چې و. هلته کې زه رالم په هغه اجلاس کې ما شرکت وکړو. د هغې نه بعد باز هغه هر اجلاس ته د ګجو خان بوتلم. ما سره چې ببل ملګری لړ هغه به کمزورې غزل وي. نو زموږ په دې ملګرو کې بعضې داسې وو چې ته به تنقید ته شی نه وړاندې کړې پې تنقید کوي. نو زموږ یو ملګري یو غزل وي نو هغه وایي چې لکه څنګه چې مایع بې اوبو چې دی نو ژوند نشي کولی. نو د هغې غزل مفهوم یا شعر داسې و. نو داسې زه ستا نه بغیر ژوند نشم کولی. نو زموږ یو ملګری ورته وایي چې نه ملګري اوس داسې میان هم شته چې په شګو کې هغې ته ریږي ماهي وایي. نو اشتیاق ورته وایي چې ته په ارام کښېنه ته به فیصله په اکثریت باندې کې ته به 1% 2% پسې نه ځې. داسې خو په انډیا کې وي دلیپ کمار شاه دغه دی اداکار دی نو هغه د یو سترګې نه ریلي اوښکه به یې. نو زه چې په شعر کې وایم زه وایم چې اوښکه مې د سترګې نه مې اوښکه بای ده که زه وایم چې د سترګو نه مې اوښکه بای دی. داسې خو زه وایم چې ته زما په زړه کې اوسېدې ته زما زړه یې ته زما د زړه سر یې. نو په انډیا کې یو سړی دی د هغه دوه زړونه دي. زه وایم چې ته زما د زړونو سر یې. زه داسې نشم ویلی. زه به په اکثریت باندې فیصله کوم. دا د جرأت نښه ده. په ما باندې په زوره باندې غزل تنقید ته روان دي کوم. زه اوس هم د تنقید او د دې نه یېرېږم ډېر ځکه چې د دې معیار نه یم لا. نو په هغې کې اخري شعر دا و چې زما د ډېرو ای د ذاکر د ژوند د ډېرو مرحلو محوره ای د ذاکر د ژوند د ډېرو مرحلو محوره ته مې مازغو کې سورلېدلې خوب به څنګه راته. نو غزل خو و کمزورې. نو ما ته وایي چې په کمزوري دیوال باندې د خټې په دیوال باندې کا په ټوکړو کې ختلی چې په هغې باندې لانټر وکړې نو دا دیوال مضبوط شي. تا په دې کمزوري غزل پاسه د مقطع داسې لانټر وکړو چې دا به تر عمره پورې چې د نو دا به په دې باندې چتي. دا د اشتیاق مینه وه. دا د اشتیاق اخلاص و. بهرحال خبرې په ډېرې کېدی شي. د ارواښا د ډاکټر خالق زیار یو شعر د هغې روح تړلی کومه چې واعظه په جنت کې به پرانیستې تڼۍ ګرځم واعظه په جنت کې به پرانیستې تڼۍ ګرځم ما ټول عمر تړلې د خوارانو سره ملا ده. ستاسو یو جهان مننه. ډیره مننه محترم ذاکر یوسفزي صاحب چې دومره ښکلې خاطرې مې راسره شریکې کړې. زه اوس بلنه ورکوم جناب وزیر مرغوزي صاحب ته چې هغه راشي د خپل خیالاتو اظهار وکړي. د اشتیاق صاحب په دې یو هایکو باندې چې چار چاپېره لیوګان او شرمخان دي زه چې زو چرته د روح بلې دنیا ته دې ځنګل کې خو اوس مینه کول ګران دي. محترم وزیر مرغوزي صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زمونږه د پښتنو لویه مسله دا ده چې مونږه یو شخصیت مړ شي نو بیا یې ومنو په ژوندون یې نه منو. نو زما په خیال دغه معامله زمونږه د ورور سره هم وشوه ځکه چې دا یو ډېر لوی تخلیقکار و یو ډېر لوی شاعر و ډېر خوبۍ وله الله تعالی ورکړې وې او ډېر مینه ناک او فقیر او ایغ نغ انسان و. ما ته سید عادل صاحب بل رس ټلیفون وکړی یار ویسې پې لیکلو که نو سهار دفتر ته چې لاړم نو مهرا شعره کوشش مې وکړو یو څو کرښې مې پې لیکلي دي چې د خپل تخلیق په زور ژوندی به وي دی نه مړېږي. د خپل تخلیق په زور ژوندی به وي دی نه مړېږي. د شرافت او محبت یو نمونه وه دی به تل یادېږي. د فلسفې او هم د طب دریاب کې ډوب ښکارېدو دی شاعر هم و عالم هم و هم ډاکټر یادېدو. د ده گفتار به یو یادګار وي مونږ نه هېرېږي. دی به هر یار ته چې ضمیر یې وي ژوندی یادېږي. مونږ شاعران خو به بس دا وایو چې روح دې ښاد وي هم د ده کور دې وي آباد هم دی بچی آباد وي. داسې به څوک وي چې هغه به وي د خپلې مور نه داسې به څوک وي چې خفه به وي د خپلې مور نه خفه په دې و چې نیمګړی لاړ د ژبې مور نه. پذیره بس که نور هېڅ مه وایه هم دا ډېره ده نور سله ته وایي نیمګړې چې دنیا ډېره ده. اوس به ورته خپل یو غزل ووامه.
د خپل وجود د احساس سو سره یم د خپل وجود د احساس وو کې ما لکه صحرا کې سرو غرمو کې ما درنا غمونه وجنی زکا ما درنا غمونه وجنی زکا د تور شپې تورو تیارو کې ما هغه چې ځان نه تختی ځان نه تنګوي زوم په آغا لیونو کې ما د خپل ضمیر د احساس غم کې ناس یم د خپل ضمیر د احساس غم کې ناس یم داسې ژوندی یما چې مړو کې یما څنګه دنیا ته راغلم نه یم پوهه څه وخت دنیا نظم پتلو کې یما پذیره ستا په پته پوهه نه شوم پذیره غیر ستا مسلو کې یما ډېره مننه السلام علیکم ډیر خو پذیر سے ما د استاد ننګه پښتو وکړه د رقیب سره ما د استاد ننګه پښتو وکړه د رقیب سره تا زما د کسته په اغیارو کرم کړی دی د پذیر مرغوزي صاحب نه پس ګل لاله تخواست کوم چې هغوی راشي خپل تاثرات مونږ سره شریک کړي ډاکټر صاحب غزل ته یاد ویل شي غزل ته یاد ویل شي نو بس دغه سيزونه خو مې نه دي دغه کړي خو صرف دوره ده چې اول د ټولو نه مخکې زه د دې محفل راغون مشرانو ته او راغلي مېلمنو ته دعا سلام کوم ډاکټر صاحب اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب یو ګبینو ا دنیا پیژند او دنیا هغه پیژند صرف نه صرف سید عادل صاحب یو ټیم کې یو پروګرام وکړ ناستو بیا ډاکټر صاحب سره ځکه ناستم هغه ما نه تاسو کو نو مور ته مې هر ماخام او هر سار مور خپل زما او هغه مقصد مې نه حاصلېږي هغه ما ته چې دا ما ته ټول وایا چې نظر دې د کعبه په منارو شي سوال قبليږي چې الله ته پزارو شي پاک الله دې پاک کور دې پاک خوره ګناګار چې ورته لال شي نو پاکيږي دغه شمه ترجمه پتنګان شي چې واپس کور ته تر راشي نو جان شي لوی خدای دغه یو سوال مې قبول کړي چې نظر د ګل اکبر په منارو شي امين دا چې مې هغه ته وې هغه ډیر زیات دغه شو او د روسه پورې ته په الله یقین کې چې ما ته سمال رنګو شه په یو ځای کې ناس ما کټم لا اوسه پورې زما سترګې نه دی وچی که سوره ملګری دي دا په دې صرف دانه چې ډسټریکټ صوبه یا تحصیل نه هغه د ټوله دنیا یو شمه و د ټوله دنیا یو شمه و د ټوله دنیا شامله د ټوله دنیا پتنګان راتل خو بس صرف دوره بوام چې پروردگار بادشاہ دې په آخرت کې خوشاله کې او رب العالمین بادشاہ دې آخرت کې خوشاله کې زما دا سوال دی خو صرف دا یو خبره کوم چې ته خو لاړې تا زمونږ نه لار جدا کړه ته خو لاړې تا زمونږ نه لار جدا کړه زړه مې ډک دی اوس بجاړه مې اشتیاق بس ډېر خو په محفل کې د رنګ اچولو دپاره زه خواست کوم جناب شیراز حسرت صاحب ته چې هغوی راشي او د اشتیاق صاحب کلام په ترانو کې موږ او تاسو ته وړاندې کړي شیراز حسرت صاحب ډیره مننه کوم د راغلو مېلمنو د صدر صاحب اجازه باندې اشتیاق صاحب یو دارنګ انسانو چې د نیمې شپې کدا بلډینګ جوړې د قرضه کې وو او زه په دې باندې ډېر فخر محسوس کوم چې د اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب خدای بخلي څومره کلامونه دي نو هغه ما ویلي دي زمانه لا بل چا نه دي ویلي او صدر صاحب ته مخې ته دا خبر لازمن ګڼم ما خو مشرانو ته ویلو دا یو نظم چې پاره باندې کسر چې کوم نه بل چا خاطر شوم د نمبر شو چې سو جام تر رسیدم دا هغه په خپل اوسنی وخت کې هغه یو ویژن جوړ کړو چې داسې پروګرامونه وکړو چې دا رنګ خلک کارونه نه کوي نو زده کې ډیر زیات غلطي چې کوم ده نو سنگر لري شم ورکول ځکه چې سنگران چې کوم دین دا شاعران نه دي
خو شاعر پکې ډیر داسې چې هغه د بل په ټکو باندې خپل کسر وخیږي د صدر صاحب مخې ته دا خبره کې خدل غواړم او بل دې ترنم خبره وکړه کوشش وکوم چې ویل شم ځکه چې دا الفاظ زموږ لیل راځي نو رخه پکې دا یو غزل کبه څخه ولاړم یو ملګری جانګيري راغی ما ته بس دا غزل زما مخې ته شه بیا ته مو دا غزل ما ویل دی ما غزل تاسو ته ترنم کې پېښ کړم تو پوشوستا دنیا زخو در نلالما تو پوشوستا دنیا زخو در نلالما خورش و انبار پما زخو در نلالما خورش و انبار پما زخو در نلالما کلچ غمگین شی پوهلگ پمین شی کلچ غمگین شی پوهلگ پمین شی پوهلگ پمین شی بیا میا دوا وپا زخو در نلالما بیا میا دوا وفا زخو در نلالما خورش و انبار پما زخو در نلالما خورش و انبار پما زخو در نلالما صدر صاحب ته ډالۍ وي کاڼي ورېدل په ما کلي تنګېدل په ما کاڼي ورېدل په ما کلي تنګېدل په ما کلي تنګېدل په ما خدای دې نه کي تا رسوا زه خو درنه لاړمه خدای دې نکړې تا رسوا زه خو درنه لاړمه خورې شوې انبار په ما زه خو درنه لاړمه خورې شوې انبار په ما زه خو درنه لاړمه یو صد اشتیاق پیغام دارست دعا سلام یو صد اشتیاق پیغام دارست دعا سلام ټولو ته ډالۍ ده یو صد اشتیاق پیغام دارست دعا سلام یو صد اشتیاق پیغام دارست دعا سلام دارست دعا سلام وایا ورته هوا زه خو درنه لاړمه وایا ورته هوا زه خو درنه لاړمه خورې شوې انبار په ما زه خو درنه لاړمه خورې شوې انبار په ما زه خو درنه لاړمه ته پوه شه ستا دنیا زه خو درنه لاړمه خورې شوې انبار په ما زه خو درنه لاړمه خورې شوې انبار په ما زه خو درنه لاړمه